بسم الله الرحمن الرحيم. ومبنى هذه الأدلة على أن تكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة. تكوين متعلق مع علماء أقوال ذكر کړو چې په دې کې درې قول د ماتوریدي او حضرات قول بیان شو. د دې سره دویم قول د اشعریینو چې هغوی تکوین صفت مستقله نه منو بلکې اضافات ومنل. ماتین کلام ذکر کو پتور د کلام د ماتوریدیو باندې او تکوین صفت ګرځو مستقله. شارح علامه تفتزانی په دې څلور دلایل بیان کړو د متن مسئله پوره کړه. د دې وړاندې علامه تفتزانی د خپل رائے اظهار کوي او فرمایي چې در اصل کې دا چې ما کوم څلور دلایل بیان کړو یا تکوین په ازلیت او یا تکوین په اثبات باندې دا ادبیل شي چې تکوین خو صفت حقیقی شي څنګه دا ماتوریدی او قول دی. او د علامه تفتزانی خیال دا دی چې دا تکوین صفت حقیقی نه دی، دا د امور اضافیو نه دی. یو اضافی خبره ده چې کوم د مثال ترزیق و زیدین دی، یو د الله رازق او یو د مرزوق زید او په دې منځ کې اضافت د ترزیق احیاء عمرین دی، یو الله د محیی او یو د چې کوم د محیی عمر دی او منځ کې اضافت دی چې احیاء دا امور اضافیه دي. لہذا صفات اضافیه دي، دا امور حقیقیه نه دي. نو چې ارکله دا صفت حقیقی نشو امر اضافی شو نو بیا دغه دلایلو ته پکې ضرورت نشته. او کم اشیاء چې موجودیږي د علامه خیال دا دی چې صرف دو صفته کافي، یو قدرت او دویم اراده. څنګه چې د اشعری خیال دی یو قدرت او یو اراده، علامه وایي دغه دوه کافي دي. دریم صفت حقیقي چې تکوین د هغې ته ضرورت نشته. نو دا د علامه رایه ده او په دې کې موافقت د اشعری کوي، د ماتوریدیو خلاف چلیږي. لیکن من ماتوریدیو د خیال نه مني. فرمي مبنى هذه الادله بنا د دې ادله علی په دې چې ان تکوین صفت حقیقیه چې تکوین صفت حقیقی خو ومنل شي كالعلم والقدرة. لك علم صفت حقیقی دی، قدرت صفت حقیقی دی، هغه شان دا ومني بیا په دلایل ذکر کوي. خدای سوی والمحققون من المتكلمين، كم چې د متکلمین محققین حضرات دي لکه ابو الحسن اشعری دی على انه من الاضافات والاعتبارات. تکوین د امور اضافیو نه دی، امور اعتباریه او عقلیه نه دی. دا حقیقی دی، ترزیق زیدین او اماتت و عمرین او احیاء او اعزاز او جزلال امور اضافیه دی. مثل کون الصانع تعالی د امور اضافیو مثال ته وګوره، لکه الله پاک تقدس قبل كل شيء، دا اضافت دی. الله پاک چې کوم دی قبل دی، نو اسمان کې رستو آدم علیه السلام رستو دی، بل رستو قبل كل شيء، دا اضافت دی. ومعه مع كل شيء، تم موجودی زم موجودی الله پاک دی، آدم علیه السلام الله مع كل شيء. دارنګي وبعده وبعد كل شيء. دارنګي مذکور بألسنتنا، دغه الله جل جلاله مذکور دی زمون په جبو باندې. ومعبود ده معبود دی چې معبودن و ممیتن ده وفات راوستل کې ده محیا و نحو ذلك. دا تمام اضافات دي، د تکوین هم د اضافیه نه دي. دا د علامه خیال. لہذا تکوین صفت حقیقی نه دی. او صفات حقیقیه ازل کې کم دي، او صرف دو صفت کار کوي بس. والحاصل فی الازلی، حاصل چې په ازل کې کوم دی هغه مبدا التخلیق والترزیق والاماتة والاحیاء. مبدا د تخلیق او مبدا د ترزیق او مبدا د اماتت او احیاء وغیرہ ذالک، دا چې راولي د دې مبدا دا صفت حقیقی دی. او په خپل تخلیق او ترزیق د امور اضافیه دي. نو دا ټکي ماتوریدی ومني چې تخلیق او ترزیق اماته د امور اضافیه دي، او کوم چې مبدا د تخلیق دا چې کوم د صفت حقیقی صرف دغه دی. خو آیا دا مبدا د تخلیق او د ترزیق اماته احیاء مستقل صفت دی؟ نو ماتوریدی وی او اشاعره وینا
نور چې کوم دا مسلمه ده چې نفس تخلیق نفس ترزیق دا امور اضافیه دي، دا ټول مني او دا صفت حقیقي نه دي. مبدا د تخلیق او د ترزیق او اماته او احیا دا مبدا دا صفت حقیقي دی، دا مسلمه ده. خو اوس دا چې مبدا صفت حقیقي دی نو دا مستقل صفت دی او کنه صرف قدرت او اراده ده. نو ماتوریدی وایي مستقل صفت دی او اشعری وایي نه، مبدا د تخلیق او مبدا د ترزیق چې راوالي دا صرف یا قدرت دی یا اراده ده، بل صفت پکې نشته تکوین. نو مبدا التخلیق او ترزیق وغير ذلك ولا دلیل على كونه. اوس په ماتوریدی ورته کوي په دې دلیل نشته چې کېدل دا صفت الاخرى دا د بل صفت شي سوى القدرة والاراده، ما سوا د قدرت او د اراده نه بدغه دو صفات او بل درې پکې نشته. اشکال پیدا شو چې صاحب اتاته نه تکوین ویستو او صرف دو صفات قدرت او اراده درا واغستا، نو دا اراده کیو باسکا بس صرف قدرتو نه بس دي. څنګه چې تکوین دې نه ویستو او قدرت او اراده درا واغستا، دا اراده کیو بس صرف تکوینو دا اراده قدرتو یې بس دي. دی وینا اراده پکار ده ځکه چې قدرت داغه نسبت مقدور دواړو ته علی سویه وجودا او عدما. دا قدرت نسبت دا علی سویه وجود د شی عدم د شی ته. اوس یو له ترجیح ملاویدل وجود ته یا یو له ترجیح ملاویدل په عدم باندې، دا د قدرت کار نه دی، دا به د ارادې کار دی. نو ځکه د قدرت سره اراده دوی مستقل صفت دا پکار دی او لازمي دی، خو تکوین پکې یې سموي نه دی. نو دی فرمایي چې فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكونين، قدرت اگر چې داغه نسبت وجود د مکون ته او عدمه او عدم د مکون ته علی سوا دا برابر دی. د قدرت نسبت وجود عدم ته برابر دی، لكن مع انضمام الاراده چې کله سره اراده منظم شي يتخصص احد الجانبين، دې سره خاص کوي یو د جانبین یا د وجود او یا د عدم، نو اوس اراده پکې راشي یو له تخصیص ورکړي. لہذا دا دو صفتونه پکار دي، قدرت او اراده. او هر چې تکوین دی نو دا مستقل صفت دی وی نه. ماتوریدی دا خبرې نه مني. هغوی وایي چې کوم دی تکوین یو مستقل صفت دی، په دې مختلف دلایل ویلی شي. په دوه دلیلو باندې اکتفا کوو. یو چې کوم دی دلیل برهانی ذکر کوو، دویم چې کوم دی دلیل اقناعي ذکر کوو. څه حضرات دلیل اقناعي عام فهم چې عام سړی په دې پوهېږي، هغوی داسې وایي ګوره دا مخلوق دی، دا چې کوم څیز موجودېږي نو درې څیزونو ته ضرورت وي. درې څیزونو ته ضرورت وي. یو دا چې ته په کمره کې ناست یو سبق ته راځي یو کار کې، دا کار د سبق ته راځي نو ستا قدرت پکار دی چې تو قادر یې چې دغه ځای ته راشي. یو قدرت پکار دی. خو ته چې کمره کې ناست یې نو قدرت خو شته، خو دا قدرت وجود او عدم ته برابر دی. که ته راځې نو او که نه راځې نو یو قدرت دی. د دې سره یو دویم ټکی چې کوم دی مرجح پکار دی، نه اراده ده. که تا اراده وکړه چې زم سبق ته جوړ روان شي، او که ته غواړې چې اراده دې وکړه چې یاره باران دی مړه څه کوم راشه مړه سن سر ته راکاږه او په کمره کې سمداستې نو هغه اراده دې وکړه، یا وجود او یا د عدم. نو ارادې سره به یو طرف ته ترجیح ملاوي. د دې سره په دې مخلوق کې یو دریم صفت هم پکار دی چې هغې ته آله ورته وي. چې تو د کمرې نه راپاڅېږي او سبق ته راځې نو قدرت په خپل ځای باندې، اراده په خپل ځای، خو خپې به دي چې راروان شي او ټک ټک دې خېږي راځې به، که دې خپې دي نو څنګه به راځې؟ آله پکار ده که نه؟ همدارنګې چې تا ته دلته ښه چې کوم دی د کابلي پلو نه چې کوم دی مجموعه ډکه شي او دا سر کړي غوښې او چرګان پکې دي او مختلف فروټونه او د هغې چې کوم دی سبزیان ترې نه تو شي، نو یو ستا قدرت دی چې پیشو سره دې اوچتولی شي. قدرت شته که نه؟ دویم اراده ده. خو ته غواړې چې راچوتې کړم او که غواړې چې نه اوچتوم، دواړه اله سویه نو اراده چې ته کوم دپاره کې دی. دریم ټکی به آله پکار وي چې کم از کم لاس خو دي چې راچوتې کړي خوله دي که نه باسې، چې لاس دي نو څنګه اوچتې؟ آله پکار ده که نه؟ د انسان دپاره درې څیزونه پکار دي. نو چې په دې مخلوق کې دا درې څیزونه همدغه شانې خالق کې دومره چې درې دي. یو قدرت د خالق دی، دویم اراده د خالق ده. خو چونکې آله خو هلته نشي ویلی، د آلې په ځای به څه وایي؟ د آلې په ځای تکوین دی. د آلې په ځای تکوین دی.
ستا دپاره سمع د بصر دی نو یو قدرت دی. دویم چې کوم دی اراده ده چې غوږو ته کښېني چې دا مولا څه وایي. اوس که ناست دل دی خو ته اراده د اورېدو نه کوې، ناست دل دی په غوږونو کې تا چې کوم دی خپل موبایل ایښی دی، نو اراده د اورېدو خو نشته، نور خو دلته ناست دي، قدرت دې شته خو نه اورې. او دریم ته کې به آله موجود دي چې غوږ دي، سترګې لیدل دي، درې څیزونه پکار دي که نه. نو دغه رنګې خالق چې هلته لیدل اورېدل، قدرت د لیدلو اورېدلو، بیا اراده کول د لیدلو اورېدلو، او دریم آله پکار ده چونکې آله خو هلته ویلی نه شو د غوږ او د سترګو، نو تکوین پکار دی. نو دا چې کوم دی عام فهمه تقریر چې عام ساده خلک پوهېږي دې ته چې کوم دی ویلی شي خطابي کلام چې هر سړی په دې پوهېږي. دویم چې کوم دی برهاني دلیل باندې خبره ذکر کړې، نو دوی وایي برهاني دلیل باندې هم خبره ویلی شو، داسې ویلی شو چې تکوین مستقل صفت دی. تکوین مستقل صفت دی په دې معنا سره چې ګوره کوم څیز چې راوالي چې هغه موجب وي، موجب د یو څیز دپاره، نو دې موجب کې سره د دې نه چې دا موجب دی، قدرت مسله په خپل ځای باندې، د ارادې مسله په خپل ځای باندې، خو د دې قدرت او د ارادې نه علاوه په هر موجب کې دا فاعل موجبي په هغه کې تصور د دې شته چې د بل څیز ثابت کې او موجود دی. قطع لحاظ د قدرت نه، قطع لحاظ د ارادې نه، په هر موجب کې دا صلاحیت شته چې څیز موجود کی، دې صلاحیت ته تکوین ویلی شي. نو قطع لحاظ د قدرت نه وي، قطع لحاظ د ارادې نه وایي. یا یې مثال ته راواړو، واجب تعالی دی. د فلسفیانو په خیال باندې واجب تعالی خو صرف عقل موجود کو بس. نو اوس قدرت د واجب تعالی دغه په خپل ځای مسلم، اراده د واجب په خپل ځای مسلم، همدغه واجب چې هغه سم عقل اول موجود کو، نو آیا قطع لحاظ د دې قدرت او د ارادې نه دې واجب کې چې کوم دی دا صلاحیت شته چې د بل څیز موجود کی کنه ولې پکې نشته، دغه صلاحیت ته ویلی شي تکوین. دغه تکوین دی. نو لحاظه تکوین مستقل ماتوریدیا صفت نه دي. ستاسو د پوهې دپاره وړاندې د تعبیر کوو، قدرت دا مصحح وي د وجود او د عدم، اراده مرجح وي د وجود او د عدم، یا د وجود یا د عدم، او تکوین مؤثر وي په وجود یا په عدم کې. ولما کان استدل سره دا رستو نعمتا دپاره تمهید دی، او فرمایي دا رستو چې کوم متن باطن ذکر کوي په دې سره اعتراض دفع کوي. اعتراض دا واردېږي چې تاسو وایي تکوین په دې باندې اشیا موجودي، نه دا تکوین چې کوم دی هغه خو داسې دی په شان د ضرب، چې ته یو سړي له ضرب ورکوې که نه، نو ضارب به غواړي، مضروب به غواړي، منځ کې به ضرب راځي، دا په شان د ضرب دی. نو چې تو چا له ضرب ورکوې نو دا ضارب به غواړي، مضروب به غواړي، منځ کې به بیا ضرب راځي. نو دا تکوین هم داسې څیز دی، مکون به غواړي، مکون به غواړي، منځ کې به بیا تکوین راځي. او چې هر کله تاسو تکوین د الله صفت ومنو، نو چې الله مکون دی په ازل کې، نو مکون به په ازل کې مني، بیا به تکوین صفت په ازل کې مني. چې هر کله مکون دی منو، تکوین د صفت ازلی منو، نو مکون به مو سره په ازل کې مني. لہذا دا خو حادث پاتې نه شو، قدیم شو. دا قدم د کوم ځای نه پیدا شو؟ تاسو تکوین د الله صفت دی، د دې وجې نه تاسو را حوادث ور قدیم شول. پوه شئ په اعتراض؟ نو د ماتن مخکې جواب کوي، ولما استدل القائلون بحدوث التکوین، کله چې استدلال قائمو هغه حضراتو چې هغې د استدلال په حدوث د تکوین کو بانه لا يتصورو، هغوی تکوین دا صفت اضافي دی، تکوین صفت حادثه دی او دا صفت قدیمه نه دی. هغې داسې وایي لا يتصورو، دا تکوین متصور کیږي نه بدون المکونی، که ضرب لکه ضرب نه دی متصور بدون المضروبې. فلو کان قدیما، کچره دا قدیم شي لازمه قدم المکونات دی، او هو محال، قدم د مکونات دا خو محال دی. نو اشار الى الجواب بقوله وهو دا تکوین مرجع بیانوي، تکوینه للعالم دا الله مکون د عالم دی، ولکل جزء من اجزائه، الله مکون د عالم ام دی او د هر جزء د اجزاء د عالم ام دی. دا الله مکون دی د پاره د عالم تمام. یو خبر
او د هر جز د پاره د رد فلسفیانو باندې ځکه عالم بعضې اجزا دی قدیم وي حیولا ده صورت دی عقول دي افلاک دي نفوس دي دا دوی قدیم وي نو دی پې رد کوي دا تمام چې راوالې الله مکون دی او دا عالم مکون دی تمام اجزای مکون دي که حیولا ده او که صورت دی او که عقول دی او که نفوس دا تمام حادث دی مکون دي نو په دې باندې رد دا تمام مکون دي دوی ورته دا وی چې دا تکوین په شان د ضرب دی او ضرب چې کوم دی راځي نو ضارب غواړي مضروب غواړي منځ کې نسبت د ضرب غواړي لہذا چې ضرب راځي نو مضروب غواړي نو تکوین چې راځي مکون به غواړي مکون په اصل کې موجود شو قدم راغی نو د پیرد کو نه قدیم نه دي اوس خلاصه د جواب مخکې به دې ذکر کوي خو ستا تقریب ذهني دپاره دلته خبره کوو دا تکوین په شان د ضرب نه دی غلط شي په دې تشبیه کې دا په شان د ضرب نه دی ضرب چې کوم د امر اضافي دی تکوین امر اضافي نه دی دا امر حقیقي دی صفت حقیقي دی کوم ځای کې اضافي دی ضرب دا صفت اضافي ولې دی ضرب چې راځي نو دا مخکې وجود د مضروب غواړي یو بظاهري وي بل به مخکې مضروب وي بیا به ضرب راځي نو اضافت اوس راغی په اضافاتو کې دا طریقې چې اضافت راځي نو مخکې به مضافین منتصبین طرفین دا به د مخکې نه موجود دي زما دې مولا منځ کې درې ګزه فاصله ده د اضافت دی نو دا به هله کېږي چې دی موجود دي زه موجود یم منځ کې به درې ګزه فاصله راځي نو ضرب کې دا طریقې اضافاتو کې چې ضارب مضروب به مخکې موجود دي او په تکوین کې چې تکوین راځي نو ولې مخکې مکون موجود دی وروستو تکوین راځي نه په دې تکوین خو موږ مکون موجوده وو په تکوین کې د مکون وجود مخکې نه وي هغه په تکوین راځي او په ضرب کې وجود د مضروب نه وي وجود د مضروب خو د مخکې نه دی په ضرب کې وجود د مضروب د مخکې نه وي نو ځکه هغه اضافي دی او په تکوین کې وجود د مکون د مخکې نه وي نه کوم ځای کې د اضافیت نشو تکوین کې خو مکون اوس موجوده او په تکوین چې د الله اډر راشي نو آدم علیه السلام راغی دا نه چې کله آدم علیه السلام موجود دی مکون الله موجود دی مکون آدم علیه السلام موجود شو مکون بیا مینس کې تکوین راغی نه دا الله اډر چې آدم علیه السلام موجود کو په دې تکوین خو هغه موجود شو نو فرق د دواړو مینس کې شته په تکوین سره مکون موجودیږي اضافت نه دی او ضرب دا اضافت دی د ضارب او د مضروب په منځ کې ضارب د مخکې دی مضروب د مخکې دی منځ کې اضافت سره د ضرب راشي نو د هر جز دپاره دی لا فی الازل بل لوقت وجوده په وقت د وجود کې علی حسب علمه په دې نه پوهېږو په اعتبار د علم او د ارادې سره وایي زه ته په تکوین خو نه پوهېږې لاړ به شو دا خبره بل صفت ته واړو د الله علم په دې معلوماتو شته که نه د الله اراده چې کوم دی په دې مراداتو شته که نه بلکل شته دا صفت اراده او صفت د علم د الله ازلی دی که نه بلکل ازلی دی نو اوس دا وایي چې د الله صفت ازلی علم دی دا معلومات ولې په ازل کې موجود وو نه په ازل کې خو نه وو نو چې څنګه علم صفت ازلی دی او د معلوم وجود په ازل کې دا لازمي نه دی خو دا تکوین هم صفت ازلی دی او وجود د مکون په ازل کې لازمي نه دی علم ازلی دی معلومات حاصلېږي په لایزال کې اراده صفت ازلی دی مراد حاصلېږي په لایزال کې همدقرنګه قدرت صفت ازلی دی مقدور حاصلېږي په لایزال کې تکوین صفت ازلی دی مکون حاصلېږي په لایزال کې کا نو دی فرمایي على حسب علمه و ارادته نو بنا په دې باندې فت تکوین باقی ازلا و ابدا تکوین دا ازلی او ابدی دی او مکون حادثونو دا حادث دی به حدوث تعلق په حدوث د تعلق سره وړاندې دی چې درې سيزونو یو صفت د علم یو معلوم بل تعلق صفت د علم قدرت قدیم تعلق او مقدور هغه حادث دلته تکوین صفت قدیمه ده یو مکون ده بل تعلق ده د مکون سره دا تعلق حادث ده مکون حادث ده انو ازلا ابدا مکون ده حادث ده بحدوث التعلق وكفى دې وی خلک نه ګوره چې کوم صفات ته باندې هغه خبرو کما فی العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمه التي اغى صفاتها يلزم من قدمها چې دا د قدم نه لازمي قدم متعلقاتها قدم د متعلقات اوس متعلق دغه خبره کوله ځکه لکون تعلقاتها حادثه
دغه مقدور معلوم مراد هغه حادثو تعلقات حادثو او په خپل صفت هغه قدیم دا خو چې کنه مسله شو. اوس وړاندې علامه د دوه علماو کلام نقل کوي، د یو کلام تقویت ذکر کوي چې خبره کړي آداب لري خطا شوی. وهذا تحقیق ما يقال صاحب د عمده ورتوي هغه د عبارت نقل کړي دي تحقیق مسله کې علامه دا غي نقل کوي. بدا تحقیق هغه خبر دی یقال چې ویل شي ان وجود العالم الا يتعلق بذاته تعالی. حاصل د عمده د کلام دا دی چې درې شقه باندې د خبره کوي. نو یو غرض د عمده د خپل عبارت کې او دویم غرض د علامه د نقل د کلام. صاحب د عمده چې کوم عبارت نقل کړي دي هغه دلیل قائمي په ازلیت د صفت د تکوین باندې چې صفت د تکوین ازلی دی. او علامه چې داغه عبارت نقل کوي نو داغه عبارت نقل کولو سره د مخکینه خبره تقویت ذکر کوي چې څنګه خبره کوله چې صفت د ازلی دی. نو عمده والا خدمي پیوي عمده والا وی دا تمام کائنات برابر اسمان زمکه انسان خرټه پر د چسونه دي دا کائنات برابر تاسو کو د الله سره تعلق شته کنه د الله سره د الله د ذات د الله د صفات سره تعلق شته او کنه نیو نسبت وای تعلق شته کنه کوي چې نشتا نو خطا شو ځکه چې د الله سره تعلق پیدا نشو نبی خدا حوادث او کائنات په خپل موجود شو. یو نقصان او تیر نقصان دا چې بیا الله ته ضرورت څه پاتې شو، بیا خو الله معطل شو چې دا ځان په خپل موجودي او ځان په خپل موجودو موټي پر په خپل موجودي نه بیا الله ته بیا خو الله معطل شو. کله دې کائناتو تعلق د الله سره نه نو یو خو تعطل راغی د واجب، دویم دا چې هر څه په خپل موجود شو. نو دا شک نشي ویلې چې د کائناتو د ذات او د صفاتو سره تعلق نشتا. نو دویم شک راواله د دې تمام مکوناتو د الله سره تعلق شته او چې تعلق یې لږه بیت وشه د دې تعلق په کوم ځای کې وای ازل کې وای او کله ازل کې وای. نو په ازل کې خو نشي ویلې ولی چې په ازل کې وای خو قدم د مکوناتو راځي دا باطل. نو چې په ازل کې نشي ویلې قدم د مکوناتو راځي نو خامخا تعلق شته او بل ازل کې شته او د قسم عدم التعلق باندې خبره نشو کولای، تعلق قدمی باندې هم خبر نشو کولای. نو تعلق منی او قدم نشي منل نو سبب منی خامخا بلا ازار کې منی. لہذا صفت د تکوین قدیم او د تعلق د حادث دی. تحقیق ما يقال ان وجود العالم ان لم يتعلق بذات الله تعالى وصفته کدی تعلق د الله د ذات او د صفات سره نه یې لازمه یو نقصان پیدا شو تعطیل الصانع به صانع معطل شو. دویم و استغناء الحوادث حوادث مستغنی شو عن الموجود وهو محال. دویم شقرا ولو ان تعلق او کله دی ممکنات تعلق د الله سره وی نبی دو شقري اما يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده یا به مستلزم کدا تعلق په ازل کې وای نو مستلزم دی قدم د متعلق د وجود د هغه به د هغه سره تعلق باندې به قدم راشي د فیلزم قدم العالم وهو باطل او لا یا به تعلق په ازل کې نه پر یکون تکوین ایسر قدیما نو به عمر چې تکوین قدیم دی مع حدوث المكون او مكون متعلق هغه حادث دی. وما يقال من ان القول بالذات فهم چې کوم د عبارت نقل کوي د کفایه والا او د فرمای د کفایه والا عبارت په د کې لکشانتي کمزورتي اعلی هغه دا وګوره صفات د الله جل جلاله د تکوین من پیداش دي او د دې تعلقات د مکون سره دي. نو کفایه والا وی چې د دې حوادث او تعلق چې کوم دراله د مکون سره د مکونات د مکون سره ازل کې راځي. نو چې ازل کې راځي د خپل لازمي کې ځکه تاسو صفات ازلی وایي تکوین صفات ازلی وایي نو د دې تعلقات به هم ازل کې لازمي کې چې کوم د قدم د دې ممکنات کفایه والا وی لازمي وجه دا چې صفات د تکوین مو ازلی وي او تاسو ومنل چې د مکونات تعلق ور سره شتي او چې هر کله تاسو تعلق پیدا کو دا مرتج کړ د الله سره دا تعلق چې کوم دی دا نه دی مګر اماره د حدوث تا تاسو ومنل
چې د دې مکوناتو تعلق د واجب تعالی سره دی، اگر چې تاسو ازلی خبره کوئ خو موږ صفت د تکوین ازلی وي، تاسو وایئ چې تعلق ورسره د مکوناتو، نو دا تعلق پیدا شو نو قدم به لازمیږي. نو کفایه والا وی چې د دې مکوناتو تعلق راغلی، دا نفس تعلق اماره د حدوث د نو پته لګي دا حادث شول کنه کوم ځای کې قدیم شول. دا د کفایه خبره ده. علامه په دې رد کې وی دا خبره دي کمزوري ده. ته خو صرف دې ته ګوري چې تعلق پیدا شو، تعلق چې کوم دا حدوث پیدا کوي، خدا خبره ده چې دا خو د فلسفیانو خبره ده، دا خو زموږ خبره نه ده. نو ما يقال هغه چې ویلی شي ان القول يتعلق، قول بتعلق وجود المكون، قول په دې چې تعلق د وجود د مکون په تکوین سره، قول بحدوثه، دا قول په حدوثه، ځکه اذ القديم قديم خو دې ته چې ما يتعلق وجوده بالغير، چې دا غي وجود متعلق بالغير نه، او دلته خو تعلق د غیر سره غیر دا قدیم شول، او حادث ما يتعلق به هغه چې د غیر سره تعلق وي. نو دا فرمایي ففيه نظرون، دا په کلام کې دا اعتراض شته، ځکه لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما تقوله.